سورة النحل آیت نمبر 43 صفحہ 432. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا او ندلی گلی منگا پیغمبران من قبلک لتان وړاندې الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې موږ وحی لګو هغې طرف ته فاسألوا پس تپوسو کړئ اهل الذکر د عالمانونه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ بالبینات بدلیلون سرا والزبر او کتابون سرا وانزلنا او مونږ نازل کړی دی الیک الذکر ستا طرف ته د قرآن لتبین للناس چې ته ښه بیان کړي خلکو ته ما نزل الیهم چې څه نازل کړی شوي دي دې طرف ته ولعلهم یتفکرون او دې دپاره چې دوی غور او فکر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مذکوره آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی درې خبرې هغه ذکر کوي. نمبر 1 خبره ده چې الله تبارک وتعالی کافرانو ته وایي چې ستاسو د هدایت دپاره بلکې د تمامو انسانانو د هدایت دپاره ما وختن فوختن هغه انبیاء کرام استولي دي. او مخکې دا مسله تېره شوه چې پیغمبران چې الله تعالی استولي دي نو دا د انسانانو د جنس نه استولي دي، یعنې څنګه چې مونږ انسانانو نو دغه شانتې انبیاء کرام هم انسانانو هغې سره هم زموږ غوندې ضرورياتو. خو لیکن د یوې خبرې الله تعالی لحاظ ساتلی چې هغه دې کې ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې انبیاء کرام ما سړي استوري دي، ښځو کې پیغمبر هغه نه ده تېره شوي، ښځه پیغمبره هغه نه ده راغلي. او د هغې وجه دا ده چې د زنانو په فطرت کې حیا او ستر دی، پړده. نو که چېرې الله تعالی یوه ښځې نه پیغمبر جوړ کړي او راوایستی د ښځې په صورت کې نو د هغې پړده او د هغې حیا دا به ماته شي. دویم دا چې د هغې په فطرت کې نزاکت دی، نرمي چې ورته ویلی کېږي. او کله کله پیغمبر ته د جهاد ضرورت هم راځي. الله تعالی ورته دا حکم کوي چې کافرانو سره جهاد وکړه. نو زنانه خو به جهاد ته نه ځي، هغې خو چې جهاد دپاره ځي هم نو صرف په هغه ټایم کې چې مریضانو ته دوایي یا پټۍ وغیره هغې دپاره لاړې شي، یا مریضانو ته اوبه یوسي، یا زخمیانو ته اوبه یوسي. د جهاد دپاره خو نه ځي. نو الله تعالی ښځې نه پیغمبره ځکه نه ده جوړه کړې چې جهاد هم نشي کولی. او بله وجه هغه دا ده چې که چېرې زنانه هغه پیغمبره شي او هغه یو ځای کې وعظ او تقریر کوي، پیغمبر خو به خامخا وعظ او تقریر به کوي، تبلیغ به کوي، خلکو پسې به ګرځي. نو خلک به د هغې هغه ښکلي اواز ته ښکلي انداز ته ګوري. ای به چې کوم دی نو مسایلو ته سوچ نه وي، بلکې دې ته به یې سوچي چې یاره د دې د اواز څنګه دی، د دې انداز څنګه دی، نو مسله به بدله شي. په ځای د دې چې اصلاح وشي نو نور فساد به هغه پیدا کېږي. دې وجهې نه الله تبارک وتعالی په زنانو کې هغه پیغمبره نه استی. نو الله تعالی فرمایي ستاسو د هدایت ما دا فکر کړی چې ستاسو ته مې پیغمبران در استولي دي او بیا مې
چې کوم دی په پیغمبران په سړو کې مې پیغمبران درستوري دي او الله وی بیا مې داسې نه پرېښودې د پیغمبرانو سلسله خو ختمه شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د پیغمبرانو انبیاء کرامو رسولانو سلسله هغه ودرېده نو اوس بچاوي چې یاره اوس به زموږ د هدایت څه کېږي چې موږ ته څه مسایل پېښ شي او څه مشکلات پېښ شي لاره به موږ ته څو ښیي نو الله تعالی وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که یو ځای کې نه پوهېږئ نو د انبیاء کرامو وارثان عالمان هغوی سره کښېنئ د هغوی نه د مسایلو تپوس وکئ هغوی نه ځان پویه کوئ بس هغوی به تاسو چې کوم دی د قرآن مجید او د حدیثو په رڼا کې د قرآن او په حدیث باندې پوهېږي نو تاسو به هغوی پسې روان شئ یعنی الله تبارک وتعالی وایي چې په هیڅ وخت کې ما تاسو بغیر د رهبر نه نه پرېښي تاسو ته مې رهبر او رهنما قائد او لیډر هغه ما تاسو درکړی دی کله د پیغمبر په شکل کې کله د عالمانو په شکل کې چې تاسو د هغې رهبرۍ پسې روان شئ او تاسو چې کوم دی نو هغه پوه شئ نو الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کې دو خبرو ته اشاره ده یو خبره تفسیر مظهری لیکلي هغه وایي دې طرف ته اشاره ده چې په عامو خلکو باندې د علماو نه تپوس کول د مسایلو او ځان پوهول د هغې نه رهنمایي حاصلول دا واجب دي یو شي باندې انسان نه پوهېږي په کار دی د عالمانو نه تپوس وکړي او دا تپوس کول په دې انسان باندې واجب دي لازم دي لکه څنګه چې الله تعالی به د مونځ تپوس کوي دغه شانتې به الله تبارک وتعالی د هرې هغې مسلې تپوس کوي چې یو انسان ته ضرورت راغلی دی او د سره یو عالم وو او د تپوس نه دی کړی اوس خو الحمدلله هر دی کې علماء کرام شته او هر دی کې مدارس شته هر دی کې دینی مرکزونه شته باقاعده انسان هغه تپوس کولی شي یو ځای هم داسې پاتې نه شو که یو انسان دا عذر کوي چې یاره ما ته دا مسله پته نه وه نو ما ځکه پې عمل نه دی کړی نه دا عذر الله تبارک وتعالی ختم کو په هر ځای کې علماء کرام الحمدلله هغه موجود دي مدارس موجود دي دارالفتاګانې موجودې دي قاضیان مفتیان هر ځای کې هغه باقاعده موجود دي چې مونږ د خپلو علماء کرامو نه تپوس نن سبا خو ډېر په دې موبایلو کې ګوري یاره موبایل کې دا او موبایل کې دا موبایل پرېږده د عالم نه تپوس وکړه د دې مسلې چې یاره مثلا زه دې مسله کې نښته یم او د دې مسلې هغه سهل دی نن